أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ده سورة مبارك نمو سورة غاشية. غاشیه په عربی کې هغه شي ته ویل کېږي چې هغه نور شیزونه پټي. نو د قیامت په نومونو کې یو نوم غاشیم دی، ځکه د قیامت دا به دا ټول شیزونه سم پټ کی په سختو کې. دومره سختۍ دي پکې، مصیبتونه دي چې سم دا ټول شیزونه به چې کوم دی یعنی په سختو کې پټ کی. او مکی صورت ته او د آخرت د قیامت بیان هم پکې شوی دی، د نیکانو خلقو د بدانو د سزاګانو د ثوابونو او شپږش آیاتونه دي. د صورت په اول کې الله تعالی فرمایي هل اتاک حدیث الغاشیه، یعنی تا ته اے نبی علیہ السلام او اے مخاطبه د قیامت یعنی حالات تا ته راغلي دي، یعنی یقینا چې تا د قیامت حالات ذکر شوي دي. قرآن کریم د هغې نه ډک دی، احادیثو کې ذکر راغلی دی. نو الله تعالی فرمایي چې دغې ورځ دپاره لکه تیاری پکار دی، او په دغې ورځ بیا به ډېر مخونه وي چې هغه به ذلیله وي. په دنیا کې عاجزي الله پاک ته نه وکړي، نو بس بیا به ادر مخونه چې کوم دی ذلیله وي. او چې چا په دنیا کې عاجزي وکړه نو الله پاک په بیا هلته کې د ذلت نه بچ کوي. نو ډېر خلک په هغه ورځ باندې مخونه به یې ذلیله وي، سپک به وي. عاملة ناصبه، او کړاو کوونکي به وي، یعنی په دې زنځیرونو کې او په دې توقونو کې لاسونه به یې تړلي شوي، خپې به یې تړلي شوي. او ناصبتون او ستړي به وي. او بعض علما فرمایي چې دا د دنیا حالت الله پاک ذکر کوي چې ډېر داسې خلک شته چې عاملتون په دنیا کې عملونه وکړي، خو هغه عملونه د شریعت مطابق نه وي. نو د دې وجه نه ناصبتون ځان هسې ستړي کړو په دنیا کې داسې عمل کول چې هغه د الله پاک چې کومه لاره موږ ته ښوولې ده د هغې طریقې مطابق نه وي. نو ځان هسې په چې کوم دی پکې ستړي کړي، لیکن آخرت کې په هغې باندې ورته ثوابونه نه میلاویږي. د دې وجه نه کتابونو دا لیکلي دي چې حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه چې کله وی شام ته لاړ، نو هلته کې یو عیسایي چې کوم دی بوډا ولیده، یو عیسایي راهب او په عیسایي مذهب باندې. او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا تشریف راوړو، نو دا ټول مخکینی کتابونه مذهبونه هغه منسوخ شو، لیکن عیسایانو بیا هم په خپل هغه زوړ دین باندې عمل کو. نبی علیه السلام یې نه منه. نو داسې یو بوډا و چې عمر رضی الله عنه هغه ولیدو، نو ډېر په خپل عیسایت کې په خپل مذهب کې ډېر کړاوونه یې کول، تکلیفونه یې تېرول، او سم وچ شوی و، دا بدن یې سم وچ شوی و د ډېر چې کوم دی یعنې عملونو کولو نه. نو چې عمر رضی الله عنه ولیده نو یې په ژړا شو. نو چا دې تپوس وکړو چې دا ولې؟ وایي چې یاره دی بوډا ځان په یعنې ستړی که په دنیا کې عملونه دی کوي د خپل مذهب مطابق، خو د قرآن او د حدیث مطابق نه کوي. په نبي علیه السلام ایمان را نه وړو او د خپلې مرضۍ مطابق په هغې زوړ لاره باندې روان دی. نو ځان یې ستړی کړو، ډېر بوډا شوی دی، سم وچ شوی دی، لیکن عمل کوي خو هسې ځان یې ستړی کړو. آخرت کې ورته یعنې څه پرې میلاویږي به نه. ځکه اصل کې خو د هر زمانې کې چې کوم پیغمبر راشي نو د هغه تابعداري پکاري، او هغه چې د الله پاک کوم قانون او کوم نظام خلکو ته بیان کړي نو د هغې تابعداري پکاري. نو ما چې کوم دی د دې وجه نه وژړل. او الله تعالی فرمایي چې دغه خلک په ګرم اور کې بیا داخليږي، او د
داسې چینو نه د دوزخ ګرمې ګرمې سختې سختې اوبه به وي ګرمې او دوی ته به ورکړی کېږي لکه مخکې د هغې ځای په ځای بیان تېر شوی دی او که وږي شي څه خوراک غواړي نو اول خو به خوراک نه ورکوي او که بیا وله ورم کي نو دا زقوم د دوزخ کې چې کوم ذریع او غیسلین د دوزخیانو چې کوم وینې ځوي دي نو دا د هغې خوراک به ځان له عذاب وي نو دغه خوراک به وله ورکړی شي نو دلته کې راغله چې الا من ذریع او دارنګې زقوم دا د دوزخیانو خوراکونه دي او دا ذریع بعض علما دا وایي چې دا هم هغه زقوم دي خو لیکن چې کله وچ شي د دوزخ هغه زقوم نو هغې ته بیا ذریع ویلی کېږي او څوک وایي نه دا په دوزخ کې یو شی دی او د اصغو په شان دی او ډېر سخت تریخ دی بدبویه دی او ډېر ګرم دی نو دا کافران خو نافرمانه خلک وو چې کله دا آیت یې واورېده چې دوزخیان ته به ذریع ورکړی کېږي نو هغه یو کافر بل ته وي مړه بیا خو ښه ده لکه ذریع دا یو بوټی هم دی په عربو کې دا یو بوټی او دا اوښان چې وخوري نو دا خو ساربه شي نو بیا خو مونږ له هلته کې په کار دی نو خندا یې کوله نو الله تعالی فرمایي چې دا د دنیا هغه ذریع نه دی دا د آخرت او د دوزخ هغه ذریع هغه خوراک دی چې لا یسمن ولا یغني من جوع سربول ویلا نه کوي او نه په لوګه کې چې کوم دی پکارېږي دا ځان نه مستقل عذاب دی او د هغې نه پته الله پاک بیا د نیکانو خلکو هغه ثوابونه او هغه نعمتونه ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه الله فرمایي یقینا راغلی دی تا ته حدیث الغاشیه هغه حالات او خبر د قیامت یعنی هغه خبر او د هغې هغه واقعات تاسو ته بیان شوي دي نه خبره ترې نه یې وجوه یومئذ خاشعه ډېر مخونه به وي یعنې ډېر خلک به وي په دغه ورځ باندې خاشعتون چې هغه مخونه به یې ذلیله وي سپک به وي خشوع هغه عاجزۍ ته ویلی کېږي نو دنیا کې عاجزي نه وکړې نو بس بیا به هلته کې دا مخونه په دې کې به خشوع وي ذلیله به وي او خوار به وي عاملة ناصبه او الله تعالی فرمایي عاملة په دنیا کې عمل کوونکي دي یعنې ګناهونه کوي نافرمانۍ کوي ناصبة او ځان ستړي کوونکي دي په ګناهونو کې ځان ستړی کو نو یا خدا مطلب شو چې عمل کوي او د دین خلاف په دنیا کې عملونه کوي ځان یې ستړی کو او د قرآن او د حدیث مطابق عمل نه کوي او یا دا مطلب عاملة ناصبه الله فرمای په قیامت کې بعد هغه مخونه دغه خلق به عاملة مهنت کوونکي وي هغه زنځیرونه به راکاږي په خپو کې به زنځیرونه وي لاسونو کې ناصبة او ستړي به وي ستړي ستومانه به وي تصلا نارا حامیه او داخلېږي به په هغې اور ګرم کې تسقا من عین آنیه او سکولی کېږي به په دغې خلکو باندې من عین آنیه د هغې چینونه آنیه چې هغه ډېرې سختې ګرمې دي یعنې که اوږد تږي شي نو اول خو به ورله ډېره موده نه ورکوي او که اوبو له ورکوي نو سختې ګرمې اوبه به له ورکوي لیس لهم طعام الا من ضریع او نه به وي له دوی دپاره څه خوراک الا من ضریع مگر د ضریع نه نو الله پاک فرمایي ضریع به ورته میلاویږي نو دا ضریع د دوزخ کې د دوی خوراک دی څوک وي دا هغه زقوم دي چې کله وچ شي او بعضې کتابونه وایي چې نه ضریع دا بس په دوزخ کې یو شی دی لکه د ازغو په شان دی او ډېر سخت تریخ بدبویه سخت ګرم نو د هغې خوراک ځان له مستقل عذاب دی الله پاک موږ ته پناه نصیب کړي نو مطلب یې دا دی چې دې دوزخیان ته به د مزیدار خوراک نه میلاویږي لیس لهم طعام الا من ضریع د دوی لپاره به خوراک نه وي الا من ضریع مگر هغه بېمزې او هغه خوراکونه چې هغه به ډېر ځان له قهر وي عذاب به وي لا یسمن ولا یغني من جوع الله بیا غسر به ونه کوي
ولا یغنی من جوع او هغه بې پروایي نه راولي د لوږې نه، یعنې په لوږه کې په کار نه راځي، لوږه پې ختمېږي نه. او بل طرف ته به ډېر خلک خوشحاله وي، دنیا کې محنتونه کړي د قرآن او سنت مطابق زندگی تېره کړې وه، دنیا کې خشوع وکړه، عاجزي وکړه، نو الله پاک به د آخرت د ذلت نه بچ کړي، د سپکاوي نه. وجوه یومئذ ناعمه، ډېر مخونه به په دغې ورځ باندې ناعمة هغه خوندونه حاصلونکي وي، ناعمة یعنې په مزو کې به وي او خوندونه به حاصلوي. لسعیها راضیه، په هغې خپلو عملونو باندې چې په دنیا کې کوم عملونه کړي، کوم محنتونه یې کړي، راضیة نو په هغې باندې به راضي وي، خوشحاله به وي چې خلک په دنیا کې مونږه په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړو، خلک چې قرآن کریم ترجمه واورېدله، خلک چې د قرآن کریم باندې عمل وکړو، نو ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې بیا تر وتازه وي په هغې خپل محنتونو باندې چې په دنیا کې کوم کارونه کول، منځونه، روژې، نو د هغې د وجې نه به خوشحاله وي. فی جنت عالیه، الله فرمایي په هغه جنتونو اوچتو مرتبو والا جنتونو کې به وي. او جنتونه داسې ځای دی چې هغې کې د تکلیف خبرې بیا نشته. اوس خو یو خو دنیا ده که نه، یو طرف ته چغې دي او په لوسپیکر او څوک یو چغې وي څوک بل وي، چېرته آرام نشته، نه د بیمار دپاره آرام شته او نه د روغ دپاره آرام شته، نه کتاب کتی شي، نه چېرته سم به خوب وکړي، بس چغې چوغارې دي. او آخرت کې بیا لا تسمعوا فیها لاغیه، الله فرمایي چې نا به اورې ته ای انسانه او دارنګې دغه مخونه دغه خلک به ناوري فیها په جنتونو کې لاغیه، هغه لغوه خبرې، بې پیدې خبرې، هغه لغوه خبرې، د تکلیف هغه خبرې به ناوري، بس هلته کې د خوشحالۍ خبرې دي. فیها عین جاریه، په دغه جنتونو کې چینې دي الله وی روانې، دا د شراب او د ګبینانو. فیها سرر مرفوعه، په دغه جنتونو کې سرورون تختونه دي، پالنګونه دي، مرفوعاتونه، الله تعالی فرمایي چې اوچت یعنی اوچت پالنګونه او تختونه، لکه روایتو کې راځي چې اوچت تختونه به وي، کټونه، پالنګونه به وي د سرو زرو او زبرجد او د ملغلرو د یاقوتو دنګ، او چې کله څوک پکې کیني څوک پې سمني جنتي، نو راښکته به شي په خپله، او چې دی پې کیني او سم دي پکې، نو بره به لاړ شي، ښه اوچت کټونه، پالنګونه. او د مرفوعتون دا معنی هم ده چې اوچتې مرتبې والا، یعنې قیمتي کټونه دي. فیها سرر مرفوعه، په دغه جنتونو کې سرر مرفوعه تختونه دي اوچت، و اکواب موضوعه، او په دغه جنتونو کې الله فرمایي اکواب هغه ګیلاسونه دي، موضوعه چې هغه کې ښودلي شوي، یعنې ښه په خپل ځای باندې، لکه د دنیا کې کولر به پروت وي او بس په خوا کې به ورسره ګیلاس نه وي، د ګیلاس ورسره بیا ګرځي، څوک پکې جنګونه بیا وکړي، نو داسې به بیا هلته کې نه وي. او په دې کې لکه تعلیم دی ښه، چې جنت کې لکه داسې د آرام، نو په دنیا کې هم داسې یعنې آرام دا دی چې هر شی په خپل ځای وي، د لوټې خپل ځای دی، اوس لوټه دې استعمال کړه او بیا یې په کوټه باندې کېږدي، نو ګرځي ورپسې نو. او دارنګ ګیلاس چې کوم دی چې ته بل ځای ایښی دی او کولر بل ځای پروت دی، نو بس بیا جنګونه وي. نو الله تعالی فرمایي نه په جنت کې هغه ګیلاسونه په خپل د هغې چینو په غاړه او چې کوم دی د استعمال وي هلته کې به ورسره پراته وي. واکواب موضوعه، په دغه جنتونو کې هغه ګیلاسونه دي موضوعه چې هغه کې ښودلې شوي په خپل ځای. ونمارق مصفوفه، او الله فرمایي په دغه جنتونو کې نمارقو هغه بالښتونه دي مصفوفتن په قطار کې، په صف کې او په قطار کې ښه برابر چې کوم دی لګېدلي. وزرابیو مبثوثه، او الله فرمایي په دغه جنتونو کې زرابیو هغه قالینونه دي او هغه د غوړولو درۍ او قالینونه قیمتي. وزرابیو قالینونه دي
الله فرمایي مبسوطتم غوړولې شوي او خواره واره چې به غوړولې وي خواره واره. او الله تعالی فرمایي چې دا ګرانه خبره نه ده. که څوک دا وایي چې یاره دا څنګه چلې دومره تنګ کټونه، نو الله تعالی وي اوښ ته نه ګورې، یعنې څرنګه چې کوم دی دنګ مې پیدا کړی دی دا اوښو، او څنګه چې کوم دی دنګې دنګې خپې دي او بیا هغې ته څنګه ورخېږي، ښه په کلاره یې کېنئ او بیا ور وخېږي ښه په ارام باندې، یعنې پوړو ته پکې ضرورت نه وي چې پوړو ته سیړیو ته اندره پایو ته ګینې لګئ، دا رنګې دنګ دنګ کټونه. او الله تعالی فرمایي چې دا رنګې یعنې اسمان ته وی نه ګورئ چې الله پاک څنګه اسمانونه پورته پیدا کړي دي او ډېر شی ستوري دي پکې، نو دا رنګې به ډېر شی ګیلاسونه وي او هغه په خپل خپل ځای باندې به پراته وي. دا رنګې الله تعالی فرمایي دې غرونو ته نه ګورئ څنګه مې دا یعنې ودرولي دي لکه د بالښتونو په شانتې، هغه کالې غونډ دی او هغه بل ځای دی لکه د بالښت په شانتې یې ودرولې دی. نو دا رنګې الله پاک وایي غرونه مې چې څنګه ودرولي دي، نو دا رنګې په جنت کې یعنې بالښتونه په قطار قطار به بیا پراته وي. او دا رنګې الله تعالی فرمایي چې څنګه قالینونه هلته کې غوړېدلي دي او په جنت کې قیمتي، نو د ځمکې ته نه ګورئ الله پاک څنګه مې غوړولې ده. او بیا علما کرام فرمایي چې دا اوښان یې دلته کې یاد کړه، اسمان یې یاد کړه، غرونه یاد کړه، ځمکه یاده کړه. ځکه د عربو خلک بس ساده خلک و، ساده زندګي وه، په غرونو کې بس پاتې کېدل، د غرونو علاقې وې، نو په اوښ باندې به سور او بره به د اسمان و لاندې به تې ځمکه وه، چاپېره به تې غرونه و. نو الله پاک فرمایي چې دې ته وګوره که نه. او بیا علما کرام ورپه دې اوښانو کې ډېر کمالات ذکر کړي دي چې ګوره اوښو په دې څاروو کې دا داسې څاروی دی چې ډېر ساو دی، صبرناک دی. بل دې خدای پاک په دې داسې ټینګۍ پیدا کړې ده چې دې اوبه وڅښي که نه، نو اوبه اته ورځې بیا دې ګزاره کوی شي. دارنګه الله پاک دا خپې څنګه جوړې کړي، تاو راتاوي کې بس کینی ښه په اسانتیا سره انسان بیا ور وخېږي او بس بیا پاسي، اندره پای ته پکې ضرورت نه وي چل. دارنګې دې په خپله ځان مړوي، بس په خپله دنګې دنګې څوکې په خپله را شو کوي او تا ته پکې اړو ضرورت نه وي. او دارنګې دومره ساو دی چې یو ماشوم چې کوم بیا روان کړی وي په قطارونو باندې اوښاني سلسله و 200 اوښاني او یو ماشوم به روان کړی وي او ډېرې فایدې دي پکې، څومره لوی لوی بوجونه وړي. بل د عربو علاقه چې کوم دی ګرمه وه، نو د ورځې به اکثر سفر چې کوم دی خلکو نه کولی. دا داسې څاروی دی چې د شپې دی سفر کوي، په هغه کې ډېر په خوشحالۍ سره د شپې روان وي. نو الله تعالی فرمایي دا د ما وی قدرتونه دي، جنت کې دغه نعمتونه ورکوی شم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الله فرمایي افلا ينظرون، آیا پس دا خلق نه ګوري الى الابل اوښانو ته كيف خلقت چې څرنګه دا پیدا کړي شوي دي، دا اوښان الله پاک څنګه پیدا کړي دي. نو دا رنګه دا پالنګونه دا د جنت ته کټونه دا په خپله بیا راښکته کېږي او په خپله بیا بره شي، لکه څنګه چې اوښ کیني او بیا د انسان کیني به بیا پاسي ښه په اسانتیا سره. وإلى السماء كيف رفعت، او الله فرمایي آیا دوی نه ګوري دي اسمانونو ته، اسمانونو ته نه ګوري، د اسمان دې ستورو ته. كيف رفعت چې څرنګه دا اسمانونه پورته کړي شوي دي، الله پاک څنګه پورته کړي دي. نو دارنګه الله پاک د جنت هغه کټونه هم پورته کړي، دنګ دنګ دي، څنګه چې اسمانونه پورته دي او څنګه چې د اسمانونو کې د ستوري ګڼ دي، دارنګه هغه پیالې او هغه ګیلاسونه به ګڼي، هغه د ختمېدو نه دي. وإلى الجبال كيف نصبت، او الله فرمایي آیا دا خلق نه ګوري غرونو ته كيف نصبت چې څرنګه دا غرونه ودرولي شوي دي، کږیږي را کږي نه، الله پاک ځای په دې بالښتونه ایښي دي. دا کالې غونډې او دا شیخ کره بابا دی، دا لوی لوی غرونه لکه د بالښتونه یې ودرولي، دارنګې په جنت کې به هم. وإلى الأرض كيف سطحت، او آیا دوی نه ګوري دې ځمکو ته، الله ځمکې ته نه ګوري. كيف سطحت چې څرنګه دا ځمکه غوړولې شوې ده، ښه برابر الله غوړولې ده. نو دارنګې په جنت کې به
هغه قالینون او کارپټ هغه د جنت قیمتي فذکر انما انت مذکر پس نصیحت کوه اے نبی علیہ السلام خلقو ته نصیحت کوه قرآن بیانوه دا دین خلقو ته برسئ انما انت مذکر خبردار چې ته نصیحت کوونکی او خپکیږه ما چې پلانکی ولی ونه منله الله پاک وتا نه به تپوس نه کیږي ته څه داروغان او څه نگران نه یې چې څوکیدار نه کینې تپوس کیږي نو ته چې کوم سره بیان کوونکی او چې کله بیا د جهاد حکم راشي بیا به سره جهاد هم کوي وړه به تنګی نه خلکو ته به دین بیانوي او دا د علماو بس ذمواري ده که څوک یې مني که نه مني او که څوک سره ملګرتیا کوي که نه کوي په هره شعبه کې دوی کار کوي مدرسو کې هم کار کوي او په جهاد کې به هم کوي سیاست کې به هم کوي او په نورو شعبو کې به هم خپل کار کوي او که څوک یې مني چې دوی مني که نه دي مني لست علیهم بمسیطر نه ته اے نبی علیہ السلام په دې خلکو باندې بمسیطر داروغه یعنی په دوی سره نگران نه ته مسلط پې نه چې خامخا تا نه به ګینې تپوس کېږي الا من تولا وکفر لیکن هغه څوک چې هغه مخ وګرځوي د الله د قانون نه وکفر او کفر کوي نو چې څوک کفر کوي د الله نافرماني کوي نو دې دا ګمان نه کوي چې بس دګینې بچ شوم او صرف ګینې دنیا ده الله یې په دنیا کې هم عذاب پې راوستی شم فیعذبه الله العذاب الاکبر پس عذاب به ورکړي هغه لره الله پاک لوی عذاب الله وی لوی عذاب به ورکوم دنیا کې هم ورکوی شي قبر کې آخرت کې ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم الله بشک خاص ماتا ایابهم د دوی واپس کېدل دي وی ما ته به راځي واپس کېږي به ثم ان علینا حسابهم بیا بشک په ما باندې الله وی دوی حساب کتاب دی الله حساب کتاب به سره کوم بس کېدو والا نه دي بسم الله الرحمن الرحیم دا سورة فجر دی د دې سورت په اول کې والفجر فجر سبا ته وي الله پاک په سبا باندې قسم کوي د ټول سورت ته فجر ویل کېږي مکی سورت او 13 په دې کې آیاتونه دي اول فجر الله پاک قسم خوري په سبا نو بعض مفسرین وي الله پاک په هر سبا باندې قسم خوري لکه دا ډېر لوی یو انقلاب دی کنه تور شپه لاړه لوی شپه او الله پاک سبا راوخېجو دا یو لوی انقلاب ته اشاره ده چې دا رنګي دا دنیا ګورې ختمېدونکې ده څنګه چې سړی د شپې سنینی او بیا سبا کې رڼا راشي نو دا رنګ دنیا کې د انسان سترګې ډندې دي دی لا خبر نه دی خو چې کله آخرت راشي که نه سبا راوخېږي که نه بیا به ته پته ولګي چې دا مونږ څه کول دا کوم خوا روانو نو په هر سبا باندې الله قسم خوري بعض مفسرین وي چې والفجر الله پاک سبا د سار په مونځ باندې قسم خوري بعض علما وي د محرم چې اسلامي کال کې شروع کیږي اسلامي کال د محرم نه شروع کیږي ها محرم سفر بیا ربیع الاول نو الله پاک د اسلامي کال د محرم په وړاندې تاریخ باندې چې او اسلامي کال شروع شي نو الله پاک په هغه قسم خوري بعض علما دا وایي چې د ذوالحجې د میاشتې د لوی اختر د میاشت وړاندې تاریخ په سبا قسم خوري بعض علما په کې داسې لیکلي تفاسیر لیکلي دي دا مختلف تفاسیر دي احادیث کې دا ټول راغلي دي چا په کې دا هم لیکلي دي چې الله پاک قسم خوري د لوی اختر په سبا باندې چې دا یو داسې ناشنا ورځ ده که نه چې لکه د عرفې ورځ د عرفې هغه شپه هغه هم د عرفې حسابېږي په شریعت کې او بیا د لوی اختر دا شپه چې ده که نه دا هم یو قسم د عرفې حسابېږي ځکه دا مسله ده چې څوک د عرفاتو میدان کې د ورځې ونه رسېدو او د ورځې په عرفاتو میدان کې په حج کې دې شریک نشو خو چې د لوی اختر په شپه باندې دې د سبا نه مخکې عرفات ته ځان د ورسو نو حج یې وشو او که نه بیا د لوی اختر سبا راوخته او دې د هغې نه پس عرفات ته لاړو نو بیا حج کې یعنې قضا شو
نو د لوی اختر دا شپه داسې شپه ده که نه چې دا په عرفې کې حسابېږي نو د شریعت په لحاظ سره نور خو د لوی اختر شپه وي خو لیکن په عرفات کې که دغه چل چا وکړو نو د عرفات هغه تلل هلته کې فرض دي عرفات ته حاضري نو که د عرفې ورځ څوک لاړه او په دغه شپه باندې لاړه د لوی اختر په شپه د سبا نه مخکې نو هغه فرض یې پوره شو لکه عرفات ته تلل ګورې فرض دي او که نه دغه هم چې لاړه بل بیا حج ګورې قضا شو حج ته بیا لاړه بیا حج نه کېږي نو الله پاک د سبا یعنې د لوی اختر په سبا قسم خوري چې دا داسې سبا دی که نه چې ناشنا شپه یې ده یو طرف ته د لوی اختر شپه ده او بل طرف ته د عرفې ورځ حسابېږي او ولیال عشر الله پاک په لسو شپو قسم خوري دا لس شپې کومې شپې دي نو دا په احادیثو کې څوک دا لس شپې د لوی اختر دا وړاندبنی بعضې وو چې د لوی اختر دا وړاندبنی او څوک وو چې نه د رمضان شریف دا وړاندبنی لس ورځې او لس شپې او څوک وو چې نه د رمضان شریف د آخري لس شپې الله پاک په دې باندې قسم خوري او الشفع والوتر الله پاک قسم خوري په شفع وی تاکي والوتر معنا نه تاکي نو څوک وی شفع تاکي چې دي دا ټول مخلوقات دي دا ټول مخلوقات تاکي دي لکه سړی ښځه تور سپین ورځ او دارنګ شپه دا هر څه تاکي دي او والوتر او ناتاکي دا الله پاک چې الله پاک یو دی داغه بشان بل ذات نشته داغه بشان څوک صفتونه نه لري او څوک وی شفعي تاکي دا چې ده د لوی اختر دا ورځ ده لسم تاریخي کنه اول وتر دا د عرفې ورځ لکه نهم ورځي دا ناتاکي ده کنه بعضې وی الشفعي یعنی تاکي دا تاکي منځونه لکه 2 رکعاته 4 رکعاته والوتر ناتاکي لکه 3 رکعاته مونځ د ماښام شو 3 رکعاته وتر شو دا ټول تفاسیر دي دا صحیح دي په خپل ځای باندې او الله وی واللیل اذا یسر په شپه باندې مې د قسمي چې کله دا لاړه شي هر شپه یادي چې دا شپه ختمه شي دا یو لوی انقلاب او توره تیاره وه الله په خپل قدرتونو ختمه کړه نو هر شپه یادي یا بعد علماء دا د ليله القدر شپه یادي الله وی قسم مې په پاغه شپه چې کله هغه بیا لاړه شي ختمه شي ليله القدر دا ډېر برکتی شپه ده لکه ان شاء الله سورته قدر کې براشي او بعد په کې دام لیکلي مفسرین چې واللیل اذا یسر الله پاک په هغه شپه قسم خوري چې نبی علیہ السلام پکې یعنی معراج شریف لته نو دا مختلف تفاسیر دي الله تعالی وی قسمونه مې وکړل عقل مند پر دا قسمونه کافی دي که کافی نه دي وي یقینا چې کافی دي قسم ته ضرورت نشته موږ د الله په خبره باور دی او الله پاک انسان په قسم ډیر باور کوي کنه الله پاک وی عقل مند پر دا کافی دي که کافی نه دي یا الله موږ لپاره کافی دي بغیر د قسم نه خدای پاک موږ منو نو الله تعالی فرمایي چې په دې شیدونه مې د قسمی چې خامخا به کفار وره هلاکوم دا د مکې دا قریش او دا کان که ایمان نه راوړي نو دوی به چې کوم دی خامخا هلاکوم او عذاب به وله ورکوم که په دنیا کې بچ هم شي که نه الله به را نه وړي آخرت کې د بچ کېدو نه دي بسم الله الرحمن الرحیم والفجر الله وي زما د قسمې په سبا ولیال عشر او زما د قسمې په لسو شپو والشفع والوتر الله وي زما د قسمې په تکۍ او په ناتکۍ واللیل اذا یسر الله وی زما د قسمي په شپه باندې چې کله لاړه شي ختم شي هل فی ذلک قسم لذی حجر الله وی آیا شته په دې قسمونو کې قسم لولو قسمونه لذی حجر خاوند عقل لپاره الله په عقل مند لپاره دا قسمونه کافی دي که کافی نه دي دا لولو قسمونه دي که نه دي ولې نه دي یا الله زموږ په ایمان دی خدای موږ بغیر د قسم نه منو او چې څنګه په مفته کې د خدای پاک د ایمان را کړی دی که نه نو دارنګې په مفته کې بس مونږ وبخي مونږ خو ایمان نه غوښتی خو الله لاره راکړه که نه نو خدای دې اوس مونږ ته توفیق هم راکړي نو الله فرمایي زما دې په دې باندې قسمي الم تر کیف فعل ربک بعاد آیا تا ته یعنې معلومه نه ده اے مخاطبه اے انسانه کیف فعل ربک بعاد
چې څرنګه کار کړو پروردگار ساده عادیانو سره ارم ذات العماد اغا عاد ارم ان اغا عادیان چې کوم لمبني دي ارم بابا ته نږدې نو الله فرمایي چې ما څرنګه کار کړو د اغا عاد ارم سره هغه ولمبنو عادیانو سره ذات العماد چې غستنو والو ان لوی لوی دم دم بدلونه لکه رستن په شانتي نو دلته الله پاک یو څو قومونه ذکر کوي یو عاد دی او بل ثمود او بل فرعون ذکر کوي نو دا عاد کتابونو لیکلي دي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي نور کتابونو لیکلي چې عاد اصل کې دا سړی نوم دی د پلار نوم عاصو او داغه د پلار نوم ارمو داغه د پلار نوم سامو حضرت سام او سام د پلار نوم حضرت نوح علیه السلام دی نو عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح علیه السلام نو دا عاد بیا چې د کوم اولاد دی هغه ته عادیان وي دا د هود علیه السلام قوم او دا ارم نو څوک دا څنګه دا ارم لکه دا عاد دا نیکه دی عاد د عاص یو او عاص د ارم نو دا ارم ته نږدې وو وړمبني عادیانو نو په صورت نجم کې دی دا عادي اولا ویل شي دی عادي اولا ان وړمبني عادیان نو هود علیه السلام قوم چې وو او بعد به کې دا وی چې دا ارم چې دی څوک دا غ شداد د عاد زویو شداد دا غنومو نو هغه دومره نافرمانو چې په دنیا کې یو جنت جوړ کړو نو دا جنت نوم ان اته یو باغ جوړ کړو خلکو ته به دا جنت دی مړه بیا آخرت نه منای وي بدل ته کې راځي او بس مزه کوي نو یو ځان له یو باغ جوړ کړی ودا ما جنت دی او خلکو ته به په راځي نو دا غینو می ارمې خو او چې کله دا تیار شې کنه نو بس الله پاک په پرشتي را ولې کړی چې دا جنت یې مولا وران کا واغم په مردار نو څوک دا هغه باغ نومې دی د ارم او ذات العماد ستنو والا نو یا دا مطلب دی چې دنګ دنګ بدلونو سم لکه ستنو په شانتي او یا ذات العماد دا مطلب دی چې ستنو والو هم دې با اکثر چکر وهلې او مالدار خلکو نو بس سیاحت ځای او ګرځیدل لا ګرځیدل لکه اوس هم دا باندې مالدار خلک بس لو پرې کې یو خوا ګرځي او بل خوا ګرځي ځان سره به یعنی خیمه ذات العماد اغستنو والے نه غرسې مسیغ خیمه به ځان سره ګرځولې او بس کله یو ځای دی راو کله بل ځای دی راو بس چکرې به وهلې او مضبوط آبادی لکه پیلري ته وو چې لکه دنیا کې به همیشئ نو ځکه ته ذات العماد وي او الله تعالی فرمایي چې په هغه زمانہ کې د دوی په شان د خلق په کلو کې نو مضبوط او په طاقتونو کې په بدنونو کې او دارنګ شدت چې کوم هغه کله جوړ کړو کوم باغ جوړ کړو نو په علاقو کې دغه په شان دی بل نو والله پاک ما هغه تبا کړنو او دارنګ سمودیان چې دا صالح علی السلام قوم دی او دا سمود د پلار نوم عابر دی سمودم یو سړیو دا د پلار نوم عابر او د عابر د پلار نوم ارم او د ارم د پلار نوم سام او د سام د پلار نوم نوح علی السلام نو دام د نوح علی السلام لکه په نوسو کې دی سمود یو سړیو بیا غ قوم ته به سمود وی او دا دومره لوی مضبوط قوم چې اول سو دوی یعنی غړ کلی وی جوړ کړو دومره مضبوط دی غرونو کې چې پای کې بیا پاتې کېدل په غر کې ګوره کور جوړول ګټې تراشل او ګټې ماتول او بیا پکې یعنی ځان لا لکه د غارونو په شانتي لکه دوی په جیمه کې هلته کې پاتې کېدل په غرونو کې په وادي القرا کې دا یو خار د دوی نوم او هغه حجر هم د دوی خار نوم دی د شام او د مدینه منورې په میز کې سمودیان پاتې کېدل نو الله یې مو سره څه تربیه وکړو د صالح علیه السلام خبره ونه منله عذاب پرې راغی کنه او هغه فرعون چې سم هغه میخونه والو هغه چې چاله به سزا ورکول کنه دومره ظالم میخونه به پټک وول او پس مکه باندې به سملو میخونه پټک وول او بیا ماران را خواره کړ ماران او لړمانان او مضبوط حکومت والا مزل او تاد هم دا معنا ده چې مضبوط حکومت والا وو هغه په یوشي باندې میخ وای الله پاک فرمایي دوی ډېر نافرمانی کړې وي دغه قومونو او ډېر فسادات کړو الله پاک چې کله ټیم راغی کنه دا عذاب وي ما بلا عذاب سم را وسسو
لکه څنګه چې باران چې کوم دی نازلېږي راورېږي که نه الله پاک خو داسې عذابونه مې پر لپسې مې پرې عذابونه سم راوستل او زلزلې او چغې لکه الله پاک خو زه خو په مورچه کې یم که نه ان ربک لبالمرصاد مرصاد او مرصد په عربۍ کې اصل کې هغې ځای ته وایي چې چا داسې بره ځای جوړ کړی که تاسو خیال کړي دا چوکۍ موکۍ او د پوجیانو دا ځایونه داسې بره کسان یې کېنولي که نه چې لارو ته ګورو دا ګورو چې څوک کوم خوا لاړه او دې خوا څوک را روان دي د خلکو نګراني کوي نو دغې ځای ته مرصاد وي او مرصد د انتظار ځای چې هلته کې د خلکو انتظار کوي د خلکو نګراني کوي خیال ساتي نو الله پاک فرمایي چې دغه رنګې زه په مورچه کې یم وي یعنې دا خلک ټول ما ته معلوم دی د ما نه بچ کېدی خو وی نه شي لکه څنګه چې څوک په داسې ځای کې ناست دي نو دغه نه څوک بچ کېدی شي بیا په څوکۍ کې ناست دي نو الله تعالی فرمایي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي هغه عادیان لم يخلق مثلها في البلاد چې نو پیدا کړی شوي د هغوی په شانتې یعنې په هغې زمانه کې پیدا کړی شي نور څوک نه وو فی البلاد په هغې ښارونو کې په هغې کلو کې د هغوی په شانتې په قوت کې او په بدنونو کې په دنګوالي کې نو الله پاک د هغوی سره څه وکړه تا ته معلومه وی نه ده کیسه بلکل لکه واضحه ده وثمود الذین جابوا الصخر بالواد او څرنګه کار کړو پروردګار سره سمودیانو سره الذين هاغ ثموديان جابوا الصخر بالواد چاغوی تراشلیو او کټ کړیو هغه کانی ګټي غرونه چې کوم دې کټ کړیو بالواد په هغه وادي کې وادي القرى دا غو دغه خادم وادي القرى نو په هغه ځای کې دوی هغه ګټي تراشلې وي ځان له کورونه پکې جوړ کړو په غرونو کې ان ډېر مضبوطو ډېر پیسې وسره وي لکه بغیر کې کور جوړول هغه تراشل او ډېر مضبوطو بدنونو والو او دارنګه الله تعالی فرمایي تاسو معلومه نه ده چې څنګه کار کړو پروردگار ساده فرعون سره وفرعون ذل او تاسو فرعون سره هغه میخونو والو الذين طغوا في البلاد الله فرمایي هغه کسان هغه عادیان او ثمودیان او هغه فرعونیان طغوا في البلاد هغه سرکشي نه فرمانی کړو په کولو کې فاكثروا فيها الفساد پتا کوئی ډیر کړو په هغه کلو کې فساد لرا الله په هغه کلو کې ډیر فسادات کړو او کفر کو نافرمانی کولا فصب عليهم ربك صوت عذاب نو پس راس سوالو په غوی باندې ان نافر کړو په غوی باندې ربک پروردگار ستا صوت عذاب هغه چابک او هغه کوړه د عذاب لکه څنګه چې چانه کوړه تنبای او چابک ته تنبای او هغه په نازل کې یعنی په چابک باندې وایي نو دا رنګ الله پاک به هغه کوړه سم راوسه سوالي عذابونه په پر لپسې لکه د باران په شان دي د کوړو په شان دي هغه راوسه سوالي یعنی قسمه قسم عذابونه ول الله ورکړو مطلب دا دی ان ربک لبالمرصاد بشک پروردگار تعالی بالمرصاد خامخا په مورچه کې دی الله دې په یعنی دوی نگرانی کوم الله ما ته معلوم دي ما په علم کې دي زما په احاطه کې دي او بل طرف ته بس نه فرمانه انسان دی که کافران دي او کله ته مسلمانان دي الله پاک فرمایي چې کور دا نه فرمانه انسان چې کړه الله پاک په امتحان یعنی په د باندې راولي مالداري کی عزت ولور کی مالدار کی نعمتونه ولور کی نو بس دی وي دا خو بس زما الله پاک زما عزت وک کنه زه خو دې لایقوم کنه بیا په فخر کی دا نو چې را بس زه خو اسنو ما او شکر دې الله را باندې رحم وکړو خو دې وینه زه دې مستحق ما الله له ذات پکارو خدای پاک له ذات پکارو چې په ما باندې نعمتونه وکي نو چې الله په نعمتونو کې نو باغې به لکه تکبر کوي او لوی کوي او که الله پاک په امتحان راوړي د فقر بیماری پر راشي فقر پر راشي رزق پتن کی نو بس بیا وی پروردگار زما چې کوم سپکاوي وکړو یعنی بیا دا خبره کوي خدای پاک چې کوم دی لکه ظلم وکړو
دا مطلب دی کنه وې زما سپکاوی وکړو او ما له داسې پکار وه خدای پاک را سره داسې وکړو نو مطلب دا چې تکلیفونه پې راشي نو انسان له پکار دی په هغې صبر وکړي او د الله نه سوال کوي لیکن دا نافرمانه انسان په خوشحالو کې تکبر کوي لوی کوي او په تکلیفونو کې نه بې صبري کوي نو الله داسې پکار نه ده که نه او په تاسو کې خو انسانانو ډېر یعنې بدعملۍ دي وي فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه پس هر چې انسان دی الله فرمایي دا نافرمانه انسان دا کافر او دا نافرمانه اذا ما ابتلاه ربه په هغه وخت چې امتحانو کې په د باندې پروردګار دده په د باندې نعمتونه دله ورکي صحت وله ورکي مالداري کې فاکرمه ونعمه نو پس دله عزت ورکي او دله نعمتونه ورکي نو دا ناشکر نه دی فیقول پس دی وای ربي اکرمن چې زما رب اکرمن زما عزت وکړو ما له عزت را کړی دی او ما له دا را کړی دي بیا په هغې لویي کوي او دا نه وي چې یاره دا خو الله فضل و دی وي نه دا خو د ما کمال و او په ما کې زه ښه سړی یم او ما کې دا کمال دی ما کې دا کمال دی نو بیا په هغې یعنې تکبر کوي واما اذا مبتلاه او هر چې هغه وخت چې الله پاک دغه انسان باندې امتحانو کې که الله پاک په امتحانو کې فقر پر راولي بیماری وغیره پر راشي واما اذا مبتلاه او هر چې دا انسان په هغه وخت چې الله پاک په باندې امتحانو کې فقدر عليه رزقه نو پستن کې الله پاک په باندې رزق دده فیقول پس وای ربي اکرمن ربي اهانن چې زما پروردگار اهانن زما سپکاوی وکړو بیا دا خبرې کوي یاره وی خدای پاک زما سپکاوی وکړو زه خو دې لایق نه وم او ما له عزت پکارو ما له مال پکارو نو مطلب دا چې دا بیکاره انسان په خوشحالو کې تکبر کوي ناشکري کوي او په تکلیفونو کې بیا بې صبري کوي او بیا بې ادبي کوي نو الله فرمایي چې اے انسان ته خو سوچ وکړه تا کې څومره بد عملۍ دي هر انسان ته پته ده کله الله فرمایي هرګز داسې نه ده یعنی الله فرمایي داسې په کار نه ده په تاسو کې ډېر خراب عملونه موجود دي لکه مثال په تور وي تاسو د یتیم عزت نه کوئ الله وي بل لا تکرمون الیتیم د یتیم عزت نه کوئ علما فرمایي چې الله پاک دلته کې دا وفرمایي چې تاسو د یتیم لکه عزت نه کوئ یعنی مطلب دا چې د یتیم حق خو به ورکوي او د هغې سره سره به بیا د هغې عزت هم ګورې کوي شفقت پتې کوي نو الله فرمایي چې کله الله مال درکړو اے انسانه نو ته په یتیم سره ته شفقت کوي او تا چې کوم دی د یتیم خیال ساتلی دی نو یتیم خدا نه چې سره خپل دی وي خپل واره دی وي خپل قریه دی وي د هغه به خود خیال ساتي هغه بیا ته وایي ته شرمېږم دی د پردو یتیمانانو باندې خیال ساتي او الله فرمایي ولا تحاضون على طعام المسكين چې تاسو کې دومره نه یعنی بد عملی دي او خراب اخلاق دي چې خپل خو کوم دی په مسکینانو باندې خرچې خو څه کوي خپل خو بیا هم نه کوي لیکن بل چاته هم ترغیب نه ورکوي یعنی په کار خدا چې یو انسان اول خپل مال خرچ کړي په غریبانانو باندې او په دین باندې لیکن چې کله د سره خپل څه نه نو په کار چې بیا بل ته ووایي که نه چې مثال په طور یاره پلانکي دی کې یو غریب دی هغه سره امداد په کار دی یا پلانکي دی کې مثلا مدرسه ده هغه چې کوم دی د هغې تعمیر په کار دی نو دا بعضې خلک لکه دومره بېکاره چې هغه خپل مال خو خرچ کول خو ځکه هغې بل چاته هم دا نه وي چې ته داسې کار وکړه او الله تعالی فرمایي دغه خلاصه کوي وتاکلون التراث اکلا لما وی تاسو میراثونه خورئ هغه میراث الله پاک یعنې ورکړي دغه پلاري هغه مثال په ډول مړ شي نو دغه هلکان هم چې کوم دی بچي دي او دغه جینکۍ دغه ښځې هم د دقې مور پلار نه پیدا دي که نه لیکن تاسو خیال وی کړی دی چې بیا پې څوک قبضه واچوي دا ظالمان پې قبضه واچي دا هلکان او دا سړي نه هغې ماشومان لږ کې پرېږدي نه پکې هغې زنانه له ورکوي نو الله فرمایي وتاکلون التراث اکلا لما وی تاسو میراثونه هم خورئ
نو مطلب دا چې حرام مال خو باندې خوري نه حرام مال لیکن دا چې څوک پردې دا میراث هم خوري کنه نو دا ډېر بې خوند دی انساني لکه هغه ته د مور پلار نه پاتې شوی دی او قبضه پې چې کوم دی اوس ته اچوي دومره حرام خوري نو الله دا میراث ځکه یاد کړه کني حرام مال به بالکل انسان نه استعمالي که سړي دي که زنانه دي لیکن الله پاک دا میراث ځکه یاد کړه چې څوک میراث هم هغه صحیح نه ورکوي که نه دا ډېر بې همته وي دی او دا بزرګان ته بیا دا ښکارېږي په دې کشف کې ښه د بزرګانو ته دا پردي مالونه چې څوک خوري که نه نو دا د بزرګانو ته لکه د سپي ښکارېږي لکه څنګه چې سپی که تاسو خیال کړئ بس یو غوښه یو ټوټه یا ډوډۍ راغستي او نور سپي ورپسې نو بس دی کله یو خوا تښتي او کله دی بل خوا تښتي نو دا رنګې دا میراثونه دا پردي نه خوري کله به پټه د یو نه ګوتې لګي کله د بل نه ګوتې لګي کله یو څه کوي کله بل څه کوي او د روغ کاغذونه جوړوي څوک نو بزرګان ته لکه دغه انسان لکه د سپي ښکارېږي نو الله فرمایي وتأکلون التراث اکلا لما وایي تاسو میراثونه هم خورئ په داسې خوړلو چې حلال او حرام پکې نه ګورئ چې زما پکې څومره کېږي او زما د دې خور پکې څومره کېږي او وتحبون المال حبا جما الله یې محبت که د مال سره کوئ ډېر زیات محبت کوئ نو ټیک دی انسان به مال سره محبت کوي ضرورت لري خو حلال مال به ګټي پردی مال به نه خوري او دومره زیات محبت د حلال مال سره هم دومره محبت نه کوي دا یو ضرورت دی نور خو دنیا به هر حال پانی دا ختمېدونکې ده الله وي داسې نه ده پکار ښه چې دا ځمکه وجړه کېږي که نه او بیا زلزلې پرې راشي د قیامت او ختم شي او به د هغې نه به بیا بله شپېلۍ ووهلی شي او پروردګار هغه راشي او د میدان حساب کتاب ته د خپل شان مطابق تجلی وکړي او ملایکې هم قطار قطار راشي د حساب کتاب دپاره روایاتو کې راځي چې ملایکې به د حساب کتاب په ټیم کې 9 قطارونه وي د ملایکې به هم حاضر وي او په دغه دوران کې دا جهنم راوستی شي لکه جهنم خو اوس موجود هم دی که نه په دې ځمکه کې دن نه دی او دا سمندر دا علاقه په دې باندې به اور بل شي نو دا هم بیا په جهنم کې شامل شي نو پرشتو په لکونو پرشتو به د جهنم واګې نیولي او په زرګونو پرشتو او دا به راوستلی شي د محشر میدان کې به دغې کافرانو ته ګناهګارو ته ښکارېږي دا ځان له عذاب دی نو په دغه ورځ بیا د انسان دماغ کار وکړي بیا به د سمج کار وکړي خو الله فرمایي چې بیا به هلته کې نصیحت یعنې قبولول او ایمان راوړل او پردې حق ورکول بیا هلته کې شته چې پردې مال دې ووهو نو دنیا خو ده تېره شوله هغه بس ختمه شوله ستا بچو پې مزې وکړې هغه بل هم خدای پاک پاتې کوي نه لیکن ځان له دې هلته کې سروټ کې ووړي بیا به د ده سمج راشي دماغ به بیا ټیک شي خو بیا به وخت به ترې تېري بیا به دې ارمانونه کوي چې ارمان دی چې ما نیک عملونه را لېږلی وي په ژوندون په هغې زندګۍ کې په ژوندون د دنیا کې یعنې ما د آخرت لپاره عملونه را لېږلی وي او الله تعالی فرمایي بیا په هغه ورځ د الله د عذاب په شان څوک عذاب ورکوی نه شي په هغه ورځ چې الله به کوم عذاب بیا ورکوي او چې الله کوم تړل کوي که نه چې په دې زنځیرونو وغیره کې به یې تړلي دا مجرمان او دا نافرمانه نو داسې ګوره تړل څوک کوی بیا نه شي بیا څوک یې خلاصوی نه شي نو الله فرمایي کله هرګز داسې نه ده ان دنیا دومره مقصوده مه ګرځوه ای نافرمانه انسانه او په تا کې خراب عملونه موجود دي ځان ټیک کا بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم حالانکه الله مالدار کړي او یا هم ته مالدار نه یې خو لیکن د یتیم باندې خو شفقت خو به کوې که نه نو الله پاک فرمایي چې نه د الله حقوق ورکوي نه د الله د بندګانو حقوق ورکوي نافرمانه انسانه ولا تحاضون على طعام المسكين او تاسو تیزول نه کوئ یعنې بل چا ته ترغیب نه ورکوئ بل څوک نه راتېزوئ على طعام المسكين په طعام ورکولو مسکینانو ته یعنې که په خپله د سره نه نو بل ته خو ویی شئ که نه یاره پلانکي ځای کې یو غریب دی امدادو سره پکار دی نو دغه هم نشئ کولی وتاکلون التراث اکلا لما او تاسو خورئ التراث میراثونه الله دا میراثونه خورئ د یتیمانانو میراثونه د زنانو میراثونه اکلا لما په خوړلو لما
ان ذات خوړل چې هغه جمع کول کې د حلال او د حرامو ان ذات خوراک کوي چې بس حلال او حرام را جمع کړي هر څه راکاږي وي هر څه نو دا څه پکار نه ده پر دې حقوق ورکول پکار یتیمانو باندې رحم پکاري غریبانو باندې چې کوم میراث ته هغه صحیح چې صحیح حقداران ته ورکول پکاري مثال په تور د خور میراث ته هغه ته جدا کا قسمه کدا کار ته هغه ته جدا کا په ټیم باندې د مخ کې نه او دا دغه دې ځای دی نه دنه خپای ما او نه دنه غم خادي او مرسري چې هغه ته بیا واپس کړي بیا پته ولګي اته باندې باندې خلک خوشاله وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما تاسو محبت کوي د مال سره حبا جما په محبت ډیر الله ډیر محبت پنه کوي کنه حرام مال خو باندې حاصلای نه او د حلال مال سره هم ډیر محبت نه کوي ها لړکه بوله نه ور کوي کله هرگز دا نه ده دا په کار نه ده اذا دكت الارض دكا دكا باغه وخت چې وټه کولې شي زمکا لازمکه وجړ کولې شي زلزلہ پیراشي دکان دکان پټه کولو پس ټټه کولو یعنی بیا بیا وټه کولې شي بیا بیا زلزلې پیراشي لکه قیامت زلزلہ به بیا بیا وخت په وخت راځي او بیا به ختم شي وجاء ربك والملك صفا صفا او راشي پروردگار تا انسان پروردگار تجلیو کی د خپل شان مطابق الله زمون په شان ورات نه کوي هغه جسم نه دی خو به د خپل شان مطابق الله حساب کتاب شروع کی والملك صفا صفا او راشي ملائکه صفونه صفونه په قطارونو کې حاضر شي وجيء يومئذ بجهنم او را وصل شي په دغه ورځ باندې په دغه وخت کې جهنم حاضر کړي شي ملائکو بنیولې لواغو او غړمبار وکي او غصبي يومئذ يتذكر الانسان الله فرمایي په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې يتذكر الانسان سوچ راشي بیا د انسان سمجھ بیا راشي بیا بل د دماغ کارو کی ښه چې مانه څه پکارو خو الله فرمایي وان له الذکر چرته بیا کې دیشي د لپاره الذکر هغه فائدہ د نصیحت حاصلولو بیا د فائدہ خو نشته کنه او د سوچ کولو یقول داوی بلا انسان یا لیتنی چې ارمان دې چې زه قدمت لحیاتی ما نیک عملونه را لګلې وي او نیک عملونه مې کړې وي لحیاتی د دې زندګۍ لپاره ما عملونه را لګلې وي په دنیا کې مې نیک عملونه کړې وي بیا به ارمانونه کوي فيومئذ لا يعذب عذابه احد فدغه ورځ باندې الله وی لا يعذب عذابه عذاب بنور کوي په شان د عذاب ورکول د الله باندې احد ایسوګ الله وی ما په شان عذاب څوک ورکوي ګور نشي ولا يوثق وثاقه احد او نه تړل کوي پشان دې تړل الله باندې ایسوک الله چې کوم تړل بیا کوي کنه په زنجیرونو کې او په دې لاسونو به تړدي شاته اوله او د مړی پوري او په خو کې زنجیرونه نو الله دې تړل پر بیا څوک کوي نشي ښا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وصلی الله تعالی فرمایي چې کوم کامل مسلمانان دي او مؤمنان دي چې کله په هغه باندې مرګ راځي کنه نو د مرګ په ټیم کې مودا فرشتي هغه تر الله تعالی طرف راضي ورکی چې اے مطمئنه نفسه اے چې په تو دین باندې مطمئن وي او په حق باندې الله په نظام باندې مطمئن وي نو اے مطمئنه نفسه اوس خپل پروردگار ته واپس شه نو د مرګ په ټیم کې یعنی فرشتي دا او ته وي او خوشاله له ورګي نو په خوشالۍ سره دا روح راوځي او دا رنګي چې کله خلاص دوباره جمع شي نو هغه ټیم کې باندې ته ویل کېږي چې اے مطمئنه نفسه خپل رب ته کوم دی واپس شه په دې حال کې چې ته الله ناراضي او الله ستانه راضي دي او دا رنګي بیا چې کله جنت ته داخلي کې بیا به ته ګره دا ویل کېږي ویخه یا ایتها النفس المطمئنه نو اصل کې نفس دا خو د روح ته وی کنه
دلته کې ټول لا انسان ته مراد دی اے مطمئن انسان خو اصل په دې انسان کې دا روح ډېر شرافت لري اصل شی خو روح ته کنه د دې وجه نه خو بس روح چې لاړ شي نو بس بیا خلک کور کې بیا نه پرېږدي شپې ته نه پرېږدي بیا خخیي بیا لکه اصل شی خو روح ته کنه نو الله فرمایي اے مطمئن نفسه دته به ویلې کېږي ښه خپل رب ته چې کوم دی د خپل رب هغه ثوابونو ته اوس شابه حاضرېږه او ته به د الله نه راضي او الله ستانه راضي دی چې ته په دنیا کې راضي وي تا وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا چې تا وی په دنیا کې راضي چې الله زما رب دی الله زما حاکم دی نظام به الله منم وبالاسلام دینا او زه راضي مې په اسلام باندې د حیثیت کا نظام چې دین اسلام زما نظام دی او محمد صلی الله علیه وسلم زما رهبر دی او زما پیغمبر دی نو چې ته په دې راضي وي نو اوس په تا نه الله ان راضي دی او داخلي کې جنت ته او په دې بندګانو کې داخل شه دې نیکانو خلقو کې اول زما جنت ته چې کوم داخلي کې شابه نو نیک ته ودا ویل کېږي الله دې موږ هم په دغه خلقو کې شامل کړي چې موږ هم داسې وویل شي د مرګ په ټایم کې دوباره ژوندون په ټایم کې چې کله بیا جنت ته داخلي وي ان شاء الله چې دا موږ ته وویل شي او د دې په باره کې د دې آیتونو په باره کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خپل تفسیر معارف القرآن کې د ابن عباس رضی الله عنه یو واقعه ذکر کړی ده چې سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي چې د شاګرد دی ابن عباس صاحب او ابن عباس رضی الله عنه د نبی اسلام د ترزوی دی صحابي دی و چې کله د وفات شو په طائف کې دا صحابي ابن عباس صاحب نو وې د کټ چې کوم دی پروتو نو په دغه دوران کې یو ناشنا مرغۍ رااله دا ته مرغۍ وی چا لیدلې نه و مونږ لیدلې نه و ناشنا مرغۍ رااله او بس په دغه کټ باندې ورون نه وتله او دغه مړي دغه لاش سره بس په دغه کفن کې ورون نه وتله بیا مونږ اړو چې ته ولې دا چې فیشه هغه شی فیشه کوم خوا لاړو او چې کله بیا مونږ وی دې دفن کو نو بس د قبر په غاړه باندې چې غیبی आवाज راغی چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي چې اے مطمئنه نفسه خپل رب ته واپس شه په دې حال کې چې ته راضي او الله تعالی راضي دی وې دا کلمات وي ټول خلکو دا چې کوم دی واورېدل نو الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه اے نفس مطمئنه اے مسلمان نفسه اے روحه او اے مسلمانه چې ته په دین مطمئن وي او په دین باندې عمل کوو ارجعي الى ربك واپس خپل پروردگار ته هغه ثوابونو ته جنت ته نعمتونو ته راضیه مرضیه په دې حال کې چې ته راضي ته خوشاله یې مرضیه اته پسندیده یعنی الله ستانه راضي دی الله ته خوښي فادخلي في عبادي نو پس داخل شه ما په بندگانو کې ان زما دې بندگانو سره داخل شه زما په دې نورو بندگانو کې داخل شه په دې نیکانو خلقو کې مرګره شه او بس جنت ته فادخلي في عبادي خو بیا علماء کرام لیکي چې د الله په بندگانو کې داخل شه او بس جنت ته ځه نو په دنیا کې به د نیکانو خلقو مرګرتیا پکار وي په دنیا کې د انسان د نیکانو خلقو مرګرتیا وکي کنه د دې وجه نه سليمان عليه السلام وی چې وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان عليه السلام دا دعا کوله چې خدای پاک په خپل رحمت سره ما په خپل نیکانو بندگانو کې شامل کړي نیکانو بندگان سره مرګرتیا او دا غوي مرسته کول او دا غوي سره تعاون کول کله دین سکار کوي مدرسه کې دا خو د ځان لپاره ګټه ده او دارنګه یوسف علی السلام او الحقنی بالصالحین یو خدای ما د نیکانو مرګره کی او قران کریم کې مراغلی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اے خلقو اے ایمان والو د الله نه ان ویریږي او وكونوا مع الصادقین او د رښتونو خلقو مرګري شي د نیکانو خلقو مرګري شي چې په دنیا کې موږ د نیکانو خلقو مرګرتیا کوو کنه نو بیا به الله پاک مونږ ته دا یعنی ملائکه به الله تر طرف نه مونږ ته داسې وي چې اے مطمئن خلق اوس داخل شي فدخلوا فی عبادی فداخل شته زما په بندگانو کې زما په دې بندگانو کې او په دې ډله کې مرګره شه
وادخلی جنتی او داخل شته زما په جنت کې. صدق الله العظیم. الله پاک موږ ته دا خطاب نصیب کړي.